یو بل غټه هستی ده حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دا چې کله پیدا شو نو مور پلارې کېناستل په خپلو کې صلاح کوي چې یاره دا ماشوم دا خو الله تعالی مونږ ته یو غټ نعمت راکو خو اوس د ده د تربیت دپاره څه منصوبه بندي پکار ده دا به څنګه مونږ یو نیک انسان جوړ کړو. ګوره هغه نیک خلکو نو ذهن یې څه چې مونږ به دا خپل ماشوم دنه څنګه ډېر غټ او نیک انسان صالح انسان جوړ کو. نو مور یې وایي پلار ته یې وایي چې زما په ذهن کې یو ترکیب دی. پلار یې ورته وایي څه ترکیب او څه طریقه د تا په ذهن کې ده؟ وی زه به پهله ده ته د الله تعالی وحدانیت خیم او د الله تعالی رزاقیت به ورته خیم د ده عقیده به زه درست کوم بیا به انشاءالله د ده نه ډېر ویچت انسان جوړ شي. پلار یې دا خبره خوښه شوه چې ده ته عقیده پخه کا چې زمونږ ټولو پیدا کوونکی خالق دا الله دی زمونږ ټولو مالک دا الله دی زمونږ ټولو رازق دا الله دی. نو مور یې ولګېده د ماشوم عقیده جوړوي. نو ماشوم ته وایي بختیار کاکی رحمت الله علیه دا کاکی ټکی دا د هندۍ دی او کاکی وایي روټۍ ته. ماشوم ته وایي چې بچې مونږ ته رزق الله راکوي کله چې ته اوږې کېږي نو اودس به کې او 2 رکعته نفل به کې او د الله نه به غواړي بیا به الله تعالی تا ته روټۍ او رزق درکوي. نو مور به په پټه باندې روټۍ پخه کله او سالن به پوخ کو په یو تاخ کې به کېښودو او د ماشوم چې به کله وایي چې زه وږی یم نو مور به ورته وایي چې بچې مونږ ته هم روټۍ الله راکوي دی پرندو ته هم الله تعالی ورکوي دی ځناورو ته هم الله تعالی روټۍ ورکوي رزق خو الله تعالی ورکوي. ته داسې وکړه چې ته اودس وکړه او 2 رکعته نفل وکړه او د الله نه وغواړه اب ته بیا ګیر چاپیر په دې کور کې وګوره نو روټۍ به درته راوځي. نو دغه ماشوم به 2 رکعته نفل وکړل او بیا به تاخونه وکتل په تاخ کې به روټۍ پرته وه ابي راواغسته نو وبې خوړله. دغه ترتیب ورسره مور شروع کړی و. یو ورځې مور لاړه وه خادۍ ته په رشتهدارانو کې واده و او هلته په خادۍ کې ویساره شوه او دومره ویساره شوه ځای لرې و چې د بختیار کاکی رحمت الله علیه د مدرسې نه د واپسۍ ټیم هغه شوی مو چې دا د هغه ځای نه را واپس شوه. نو په لاره باندې دا را روانه ده او په زړه کې کریریږي چې یا الله ما خو دا دومره وخت خپل بچي ته عقیده دا جوړه کړې وه چې رازق ذات دا الله دی او الله تعالی ورکوي. یا الله ما هغې ته یو ترکیب جوړ کړی و ما به ورته روټۍ پخه کوه هغه به مې ورته کېښودله. یا الله نن خو چې زه نه یم په کور کې او زما بچی راغلی وي او هغه ترکیب کړی وي او تاخې کلاو کړی وي او په هغې کې روټۍ نه وي نو یا الله عقیده بې خرابه شي. یا الله زمونږ پردې وساتې په لار کې دعاګانې م غواړي جاړي پریشانه ده تیزه تیزه را روانه ده چې کور ته راورسېده نو چې ګوري نو ماشوم یې ښه مزېدار په کټ کې اوده پروت دی. نو دی زر زر روټۍ پخه کا او دوباره په اتاخ کې کېښودله او بیا
دغه ماشوم ته ور نږدې شوه او په مخ یې ورته داسې ګوتې راښکې و کلي کو نو چې هغه را بیدار شو تر و تازه دی دا ورته یې بچې نن خو به ډېر وږی وي تا خو به ډېره وږه تېره کړې وي ورته یې نه مورې زه خو وږی نه یم زه خو موړ یم ما خو روټۍ خوړلې ده ورته یې چې څنګه دې خوړې دي وی څنګه چې به مې نور کله خوړله زه چې رالم نو ته په کور کې نه وي نو ما ته خو طریقه راتله طریقه دا وه چې اودس به وکړي او 2 رکعته نفل به وکړي دا خو تا ما ته ښودلي وو که نه نو ما اودس وکړو او 2 رکعته نفل مې وکړو او بیا مې د الله تعالی نه وغوښته چې یا الله ما ته د خوراک انتظام وکړي زه وږی یم وی بیا دغه تاخ ته پاڅېدم او تاخ مې کلاو کو نو په هغې کې روټۍ پرته وه همې راواغسته و هغه مې وخوړه خو مور یو خبره ده نور کله د روټۍ هغمره خوند نه و څومره چې نن مزه راکړې وه څومره مزېداره روټۍ چې نن ما وخوړه دغمره مزېداره روټۍ ما مخکې نه وه خوړلې عزیزانو د هغه بچي دپاره الله تعالی کوم انتظام بیا وکړو د دغه بچي نه چې مور و پلار یې داسې تربیت کړی نو بیا ته نه کومه هستي جوړه شوه حضرت خواجه قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه چې په لکونو مریدان او بیا د مغل بادشاهانو پیر جوړ شو عزیزانو دغه مرتبه الله تعالی له ورکړي چې کله یې مور و پلار داسې تربیت وکړو نو عرض مې دا و چې د اولاد په باره کې د مور و پلار دا غټه ذمه داري ده چې د دوی ښکلی تربیت وکړي یو بل غټه هستی حضرت خواجه اجمیری رحمت الله علیه دا یو ډېر وچت بزرگ تیر شوی دی او د ده په لاس باندې ډېرو غیر مسلمو ایمان راوړی دی په یو زمانه کې هغه د یو ځای نه بل ځای ته لاړو په هغه ځای کې په ده په لاس باندې 2 لکه هندوان د مسلمانان شوي 2 لکه هندوان په خوله باندې یادېږي نو چې د هغه سفر نه راواپس شو نو کور ته ډېر خوشحال ور دننوتو نو مور ورته وایي چې بچې ته خو ډېر زیات خوشحال یې د مخ نه دې د خوشحالۍ پته لګي څه وجه ده نو حضرت خواجه اجمیری رحمت الله علیه ورته وایي چې مورې خوشحال په دې یم چې زه په کوم سفر باندې تللی هم نو په هغې کې 2 لکه هندوان هغه مسلمانان شول نو ورته یې بچې تا ته پته ده چې په دې 2 لکه هندوانو مسلمانانو کې ډېره حصه د چا ده نو ورته یې چې مورې دا خو راته علم نشته دی ای بچې په دې کې ډېره حصه زما ده ورته یې چې څنګه وی داسې چې کله ته پیدا شوي نو ما د ځان سره دا اراده وکړه چې دې ماشوم ته به زه کله هم بې اودسه پی نه ورکوم په ټول عمر کې ما تا ته بې اودسه پی نه دي درکړي کله به هم تا ته ما پی درکول نو پیله به مې اودس وکړو او په پاک حالت کې به مې تا ته پی درکل نو دا د هغه پاک حالت اثر دی پتا باندې چې الله تعالی ته دې مرتبې ته ورسوي چې په دې سفر کې دا دې پتا باندې د تا په وجه باندې 2 لکه هندوان مسلمانان شو دا هغه نیکې میندې وي نن سبا زموږ ماشومان ته پی ورکوي نو د پردې اهتمام هم نه کوي اکثر ښځې د نورو ښځو مخې ته ناستې یو ماشومانو ته پی ورکوي څنګه چې
د ښځې پرده د سړي نه لازمي ده، دکه شانې د ښځې پرده دا د ښځې نه هم لازمي ده. ګورې دا په ذهن کې واچوئ. ښځې د ښځو وړاندې سینه خپل ماشوم ته ورکوي نو دا ګناهګاریږي په دې سره، ځکه چې ښځه د دې ټول بدن دا ستر عورت دی. د سړي خو ټول بدن ستر عورت نه دی. د سړي ستر عورت هغه د نوم نه ونیسي تر زنګونانو پورې دی. که دکه ځای بربنډ سړی ویني او که ښځه یې ویني دا به په ګناهګاریږي. دکه شانې د ښځې ستر عورت هغه د دریو ځایونو نه علاوه ټول بدن دی. هغه لاسونه دي، مخ دی او خبې دي. د دې نه علاوه که د نور بدن دا سړی ګوري او که ښځه ګوري دغه ښځه به په ګناهګاریږي. نو زمونږ په بچو باندې بیا د هغې اثر وي. څنګه چې میندې په دې څیزونو کې حیا نه کوي، د خلکو مخې ته ناستې وي، دکه شانې بیا په بچو کې هم حیا نه وي. څنګه چې میندو په خوراک کې احتیاط نه کوي، پلارانې په خوراک کې احتیاط نه کوي، دکه شانې بیا بچي هغه هم ګډوډ وي. په بچو باندې د هغه خوراک اثر وي. د علامه اقبال نوم خو تاسو ټولو اورېدلی دی. علامه محمد اقبال دا یو اسلامی شاعر دی، شاعر انقلاب دی او ډیر عالم کسو، ډیر دیندار او ښه سوچ واله. عزیزانو د علامه اقبال پلار هغه څه پیسې هغه داسې ځای کې خرچ کړي وي چې په هغې کې د سود شیبه وه. دا سود چې کوم دی که نه دې ورکې داسې شک غوندې و چې یاره دغه پیسې د سود راځي. نو د علامه اقبال مور دا خبره بیخي نه خوښوله او پلار ته به وي چې ګوره دا پیسې دغه ځای کې ته مږده او دغه خلکو سره مه دغه کوه، دې کې هغه سودي کاروبارونه کوي او تا ته ورکې بیا حصه راځي. نو دا زما خوښه نه ده. نو علامه اقبال چې کله پیدا شو نو موري ورته خپل پی نه ورکول، خپل زیورات یې خرڅ کړل. هغه زیورات چې دی په حلالو پیسو باندې جوړ کړي وو هغه یې خرڅ کړل او په هغې باندې ورته یوه زبه واغسته او علامه اقبال ته یې هغه د زبې پی ورکول خو خپل پی ورته نه ورکول. وجه څه وه چې د ده پلار پیسې په داسې ځای کې ایښي دي چې د هغې نه د سود پیسې راځي، نو هغې نه زما پی جوړېږي و چې په دې ماشوم باندې خوروم نو د باندې به غلط اثر کوي. همدغه د پاکیزه خوراک اثر و. نن هم تاسو ګورئ د یو عالم نه تپوس وکړ چې علامه اقبال څنګه شخصیت و، نو هغه به درته د علامه اقبال صفت بیانوي، د علامه اقبال خامي به درته نه بیانوي. اب درته وایي چې علامه اقبال خو داسې شخصیت و چې د قرآن مجید ترجمه یې په اشعارو کې کړې ده. علامه اقبال خو داسې شخصیت و چې هم په عربۍ باندې پوهېدو، هم په فارسۍ باندې پوهېدو او هم په اردو باندې پوهېدو، بلا ژبې ورته ورتلې، په انګریزۍ باندې پوهېدو. علامه اقبال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث هغه په اشعارو کې خلکو ته وړاندې کړي دي. علامه اقبال د تصوف سلسلې په اشعارو کې چلولې دي. علامه اقبال دا چې کوم دی مذهبي شاعر هم و، دا صوفي شاعر هم و، دا شاعر انقلاب هم و. او د یو عام کس نه تپوس وکړه چې بھائی علامه اقبال هغه څنګه کس تیر شوی دی، نو عام کس به هم درته ووایي چې انتهایی پاکباز او نیک قابل ترین کس چې کله به سکول ته م لاړو
نو علامه اقبال به په سکول کې په اعلی نمبر باندې پاس کېدو، پوزیشن باندې به پاس کېدو. تاسو ته پته ده چې په 100 کې 99 نمبر او 100 نمبر علامه اقبال اغستی. په کم پیپر کې چې 99 نمبر اغستی په هغې کې مور سره کیس اچولې په عدالت کې چې ما ته مو ولې 99 نمبر را کړي، زما 100 حق کېږي، تاسو راته 99 را کړي. دومره قابل شخصیت ته نن الله تعالی جوړ کړو. دا څه وجه وه؟ دا د مور د دغې تربیت وجه وه چې مور یې ښه تربیت کړی و. که چېرته مونږ هم د خپلو بچو ښه تربیت وکړو نو د هغوی دنیا به هم روښانه وي. په دنیا کې به ته نه ویچت ویچت خلک جوړېږي او آخرت کې به هم هغوی د لوړې مرتبې والا خلک وي.